کړه. یو ځل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ځان سره مرګري کو. ډیر وږی شو حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی زبار ته وتلم ما وی چې مال سوک سرا کی مال یو صحابي مخه راغې ماغه ته وی چې دې پلانې آیات څه مطلب دی والله وی د آیات مطلب را لراتلو لیکن خېټه کې مې مړې نه وه دومره وږی شوم ما دومره تږی شوم ما چې دې ما ته ست وکړي ما ته وی چېره مسله دا ده لاړ شو رانه په آخر کې جناب نبی کریم علیه السلام راغې زما د نبض ته وکتل د شکل ته په ما پوه شو چې دا طالب وږی شوی دی نبی علیه السلام راته وی راځه د ځان سره بو وستلم او بیا د چا دروازې وټوګوله هغې ته په کور کې څه شته وی او شته وی څه دي وی دغه بیزه ده ویل وشله په کټوۍ کې لږ پی راوړو جناب نبی کریم علیه السلام ځان سره په لاس کې ونیول حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما وی چې اسنه چې ماته نبی علیہ السلام وی چې لاړ شه مدرسې ته او د مدرسې د ټول طلبا دې راوله چې دې دا خوراک وکړي ځکه چې خو یو کنډولې په یو کنډولې خو دا زمانه کېږي زه رسو ورځ وږی تږی یم چې دې را سره پکې شریک شي انسان خو دننه بهرحال هغه راشي پکې خبره ما وی ټیک نبی علیہ السلام ته فرمایل چې لاړ شه اصحاب وروغواړه طلبا کرام وروغواړه طلبا کرام یې راوغوښتل او د هغې په کور کې کېناستلو بیا را سره بله یاره پیدا شوه بیا هسې نه چې ما ته ووایي چې ابو هريره ته خو مشر طالب خادم طالب نه ته دا روټۍ په دې طلباو تقسیم کا ما وایي چې که په دې طلباو تقسیموم دا خو 450 کسان دي ما ته به پکې څه پاتې شي او که پاتې کېږم زه خو وږی تږی یم دا یو ګنټه خو به دې په تقسیم باندې لګي دا کرل لیبل په زړه کې کوم واقعي چې نبی علیه السلام ما ته وایي چې ابو هريره رضی الله عنه دا په دې صحابو باندې تقسیم کا ما تقسیمول شروع کړو د ښی طرف نه مې شروع وکړه او د ښی طرف نه کار شروع کو پیزار پخپو کو ښی پخپو کو سر منګزو ښی طرف منګزو هر کار د ښی طرف نه پکار ما شروع وکړه په ګس باندې چې راغلم آخر کې ما ته نبی علیه السلام فرمایل ابو هريره وسته وسکا ما به خوله ولګوله ومې اسکل بیا یې خوله ولګوه بیا مې وسکل بیا یې خوله ولګوه بیا مې وسکل یا رسول الله نور خو مې په خېټه کې نه راځي بس موړ شو نبی کریم علیه السلام مبارک شونډې پکې ښودلې نبی علیه السلام هم ځان مړ کو بیا رالرو خیرا کو ابو هريره دا واخله لوښي ته چې مې وکتل همهغه روپۍ پکې موجود وو څومره روپۍ چې پکې په اول ورځ په اول ساعت کې موجود وو دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه کرامت و